دا صدقة الفطر نه د عزیزانو، دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې دا پر تاسو باندې فرض ده، فرض ده. اوس له فرضو څخه چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي، امام شافعي صاحب امام احمد بن حنبل په نیز صدقة الفطر فرض ده. د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله په نیز باندې واجب ده تر سنتو بالا تر فرض را لاندې، او د امام مالک صاحب په نیز باندې دا چیش ده، دا سنت ده، سنت مؤکده. ابو نتلی چا خبرې اورېدلې؟ هغه د ملایانو خپل جیب د پاره ځان برابر کړی دی، یو شی نشته. موږ د خاورې وخور، خاورې نه دي، زهر به خورم چې ستا د 3 مرداري روپۍ غواړم، ستا ودې ته به زه ناست یم. موږ ته نه سره خبر مشي جان راکوي مولوي صاحب دا زوی مې ډېر مجبوره دی سرسایه دته ورکړم. زوی ډېر مجبور سرسایه ودته ورکوي، بیا سرسایه ورکړي بیا زوی ته ورته ورسه نن څه غوښ نو راوړه کور ته. صحیح سلو دروغزنان، منافقان، دوکهبازان، هره ورځ دا میسیجه کوروالا ته ورکړم، پلار مې ډېر مجبوره دی ورکړم. دا د پښتنو حال دی. دوی موږ ته وایي ملا دې تړولې ده، ولې غلا وي نه کوو، وایي لمانځله راځي یو ښه جوړه به غلا کوو، د الله په دربار کې به وژاړو. صحیح ده. او دا بل حدیث پیغمبر مبارک فرمایي تاسو څه کوئ؟ تاسو دا د مسلم حدیث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر باخراج زکات الفطر ان تؤدى قبل الخروج الناس الى الصلاه. پیغمبر مبارک فرمایي د عیدګاه څخه مخکې تاسو څه کوئ؟ تاسو فطرانه ورکوئ. د عیدګاه څخه مخکې تاسو فطرانه ورکوئ. اوس د فطرانه موږ ولې ورکوو عزیزانو؟ وجه څه ده؟ د الله رسول فرمایي وجه دا ده په روزه کې د خلاف ویلي دي، درواغ درسه ویل سوي دي، د روزې ادب نه دی کړی، احترام نه دی کړی، د هغه روزې د بې ادبۍ د بې احترامۍ د وجې به څه صدقه وکړو، قرار به الله رب العزت موږ معاف کړي. لکه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي تی چې کوم نفل کوئ د قیامت پر ورځ چې ستا په فرضو کې کمي راله، نو دغه نفل چې دی هغه به د هغه فرضو دپاره پینه جوړه سي، ستا فرض به په هغه باندې پوره سي. دا نه چې فرض دې نه دی کړی بیا دې نفل په فرض کې شمارل کېږي، یا دا خود دې فرض خراب سوي دي، نفل دې کړی دی هغه به الله پاک پر هغه ځای باندې ودروي. صحیح سلو. او بیا په دې کې دا خبره د عزیزانو چې پیغمبر مبارک یو حدیث کې راځي چې کوم څوک روزه ونیسي او بیا خدای پاک وس ورکړی دی او د فطرانه ورنه کې د روزه به تر اسمان لاندې معلق وي، چې د فطرانه ورکه بیا الله رب العزت د قبولیت و درجې ته د روزه چې د هغه رسوي. بیا په دې کې بله خبره داسې د عزیزانو چې دغه فطرانه چې کومه ده د دې بیا حساب و کتاب څنګه دی؟ اسانه به زه درته ووایم عزیزانو، زموږ خلک سخته د بچت زامن دي. دا اوس مالداره سړی به ښه 2.5 کروڑ روپۍ موټر ودرې راشي حجرې له مولوي صاحب سرسایه څو ده؟ تر تو 300 روپۍ ده. صحیح سلو. لایان خو دماغ کې ډېر روپۍ نه راځي، خولې یې کوچنۍ دي، 300 روپۍ ده. ولې 300 روپۍ ده یاره؟ غنم 2 کیلو یا سوا 2 کیلو څو حساب جوړیږي؟ غنم دا د غریبانو دپاره ده چې مازې ګزاره کېږي، هغه د غنمو حساب ورکړي چې نن ورځ هر څوک په دوبۍ کې دې هم پوښتنه وکړي، په افغانستان کې دې هم وکړي، په اماراتو په نیویارک کې دې هم پوښتنه وکړي چې مجبوره دی ګزاره یې ډېره کمزورې ده، نو هغه دې د غنمو حساب ورکړي 2 کیلو یا سوا 2 کیلو او کم 2 کیلو چې دی هغه حساب دی ورکړه. زموږ په وطن کې 300 روپۍ جوړیږي. او بیا کله چې چا ګزاره کېدله هغه دې د وربشې د ورکړي، وربشې بیا 3.5 کیلو جوړیږي، هغه تقریبا هغه 400-500 روپۍ جوړیږي. کله څه ګزاره کېدله هغه دې د کجورو د ورکړي، د خرما هغه دې ورکړي، هغه تقریبا 2000 روپۍ به جوړیږي 3.5 کیلو. او بیا 3.5 کیلو مطلب د دې هم څه زیات جوړیږي. که څه لږ ګزاره برابر وي هغه دې څه چم وکړي، هغه دې راولاړ شي د کشمش حساب دې ورکړي. کشمش په څو دي وروره؟ په 2000 دي. 2000 په 3.5 کیلو کې مطلب 3.5 کې ضرب که څو جوړیږي؟ 7000 8000 څور جوړیږي 1000. ولې 1000 نه ورکوي؟ ګوټونه دې په 60,000 اخیستي دي، هغه نیمکو، هغه بادام او پستې دې په زرو په لکور کړي دي، پر کپړو پر شانې په لکور کړي دي، د الله او د رسول پر ځای راغلې، د روزې پر ځای راغلې 300 دې راخیستي دي. ملایانو خدای دې هم کور خراب نه شي، د دا نور غو دې هم خراب نه. دا څه کوي یار؟ دا زموږ خلک ګوره دونه مالداره خلک دي چې دومره هر څه الله ورکړي دي، دا یې د 300 روپۍ ځای ته 300 روپۍ څه کوي؟ ورسه بیا دی دا چې الله موږ ته ویلي دي چې ته مطلب د غنمو حساب ورکوه 300، نو ته 400 نه شې ورکولی. د کشمش غیر راته ویل دي 8000 ورکوه، نو ته 1000 نه شې ورکولی. خو 1000 یاره ملایان دي خاورې وخوري، خپله غریب ورور ته یې ورکه.
خپل غریب خور ته ورکا، خپل غریب اخش ته ورکا، خسر ته ورکا، خواش ته ورکا، اخش ته ورکا، اکا او خاله او عمه ته ورکا. یاره موږ نه غواړو، ولې زور نه رسه، ولې چنې وي؟ بیا چې کښېني چنه سنت ده، چنه محمد رسول الله مبارک دومره د به چنې وهلې. صحیح ده؟ نو دا وکړئ عزیزان، صحیح ده، د خپل استعداد مطابق. اوس به درته وایم چې څو روپۍ سړی ولري نو پر هغه باندې بیا سرسایه چې د هغه ستا معنا دا ده. د پیغمبر صلی مبارک په زمانه کې دینار نه دی، دا د سونې و، د سونې چې 100 دیناره به چا درلودو نو پر هغه باندې سرسایه وه. 100 دیناره اوس خو هغه د کاغذانو په شکل په هغه وخت کې د سونې و، تقریبا 9 تولې سونه جوړېدل په هغه وخت کې 100 دیناره. او چې چا به 200 درهم درلودو دا بیا د سپینو زرو و. اوس خو کاغذان دي د سپینو زرو به و، دا تقریبا 2.5 تولې سپین زر جوړېدل. نن 2.5 تولې سپین زر چې څوک لري تقریبا هغه دی 4,80,000 روپۍ زموږ پاکستاني جوړېږي. که چا 4,00,000 روپۍ درلودې پر ده باندې فطرانه نشته، نه دی ورکوي. که 5 لکه درلودې 4,80,000 درلودې بیا پر ده باندې فطرانه شته. بیا په دې کې واجبه خبره دا ده عزیزانو چې کوم بچان غټان دي هغه پر بابا باندې نه دي. که ورکوې پوښتنه ځینې وکړه ورته ستا سرسایه زه ورکوم، ستا چې کوم هغه کوچني واړه ماشومان دي بچان دي هغه پر تا باندې واجب د ورکوې دي. صحیح ده؟ او بیا دغه رقم د بابا هغه دې ورکوله، د ادې هغه دې ورکوله، کوروالا ته ورته ستا فطرانه زه ورکوم. پوه شوست؟ په دې خبره مې سر خلاص ول. اسانه خبره ده. بله خبره دا ده عزیزانو، دا کوم څوک چې مریضان دي دا خو روزه نسي نیولی نو دی داسې مریض دی د جوړېدو امکان هم نشته، یا شیخ پانی بلل کېږي، سپین زری د روزې د نیولو نه دی، نو بیا دی به څه کوي؟ دی غریب دی که څه ګزاره کېږي. که داسې غریب دی چې د 2 کیلو د غنم روپۍ نه لري، دومره غریب دی، هغه د استغفار ووایي ډېر. پوه شوه؟ دا موږ ته دین راښولی دی. او چې ګزاره کېدله 2 کیلو غنم یې ورکولی سلو، سوا 2 کیلو غنم ورکوې، کې قیمت ورکوې، که د دې روپۍ ډوډۍ و دوا چاته ورکوې ورکړه. فدیه دغه ته ورکړي. د هرې روزې به بیا ته مطلب 300 روپۍ ورکوې، یا به 2 کیلو غنم ورکوې. اوس یو سړی مالداره دی، هر څه الله ورکړي دي، هغه هم د غنمو حساب لګولی دی. استا بلډینګ، استا کارخانې، استا کاروبار، استا ښایسته موټران، 3 آیفونونه درته پراته دي، ته 300 روپۍ ورکوې، د کشمش حساب ورکوې. کشمش به څو دي؟ لکه چې د سرسایې پر ځای باندې مطلب سرسایه کې موږ څه غنم وربشې کجورې او کشمش شته، دلته هم دغه خبرې شته. غریب دپاره یوه کټګري ده، دغه رقم د بل بیا بل 4 لارې الله راته ایښي دي. څومره اسانه خبرې دي ویې کوي یاره. ما درته وویل که 4 لکه 4.5 لکه څوک لري پر هغه باندې فطرانه نشته، صدقه مطلب سرسایه نشته. او که چیرې داسې و چې تر دې بالا شو بیا بیا ورکوي د خپلو هغه بچیانو هغه به هم ورکوي چې هغه واړه دي. او په دې کې بله خبره دا ده چې دا فدیه چې بیا کمه ده، دا چې کله روزه را نوې سوله ګرځي پر یو ځای ورکول هم ستا خوښه ده، هره ورځ جلا ورکول هم ستا خوښه ده، اختر آباد ورکول هم ستا خوښه ده. او بیا دا فطرانه چې سړی ورکوي د دې ټیم کمه دی عزیزانو، ټیم یې تقریبا چې کله سهار د اختر سهار سلو صحیح سلو به د اختر په سهار باندې پر ده باندې واجبېږي. که د اختر په سهار باندې د عیدګاه څخه مخکې یو بچی د چا پیدا سو د هغه غبه هم ورکوي. صحیح سلو. او بیا که وختي ورکړه هم پروا نه لري، بیا که د اختر بعد د لمانځه بعد ورکړه هم پروا نه لري. خو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چا د لمانځه مخکې ورکړله دا قبوله سوې صدقه ده، که د لمانځه بعد ورکړه دا عامې صدقې دي شتې کوي نو بس لکه نور صدقې او خیراتونه کوي، دا هم هغه خبره ده. پوه شوست په دې خبره باندې. او بیا په دې کې یوه خبره دا ده که چا په روژ کال نه ورکړی 100 کال یې ورکولی شي. که 100 کال نه ده ورکړی دی یار لاس مې تنګ دی روپۍ خو لرم ما پر چا باندې دی اختر بعد یې ورکړه پروا نه، دا قضا نه لري چې دا قضا سو زه به څه کوم. او بیا په دې کې بله خبره دا ده عزیزانو چې کوم څوک په خارج کې اوسېږي، په بار کې اوسېږي، هر سړی چې چیرې اوسېږي د هغه د اندازې مطابق به ورکوي. که دی ګزاره کوي ما چې ګزاره یې ده د غنمو حساب دې ورکړي، د هغه ځای غنم په څو دي، 2 کیلو غنم حساب وکړه، اوربشې 3.5 کیلو په څو دي، خرما 3.5 کیلو په څو دي، کشمش 3.5 کیلو په څو دي، د هغه ځای حساب وکړه. بیا که د افغانستان له استول خپل کور ته دې استول خپل غریب هر چا ته چې دې ورکول بیا مشکل نشته. دا به نه کوي چې اوسېږي په نیویارک کې او د غنمو حساب دې د کالدارو د افغانۍ لګولی دی، چم به نه کوي. صحیح ده؟ چم به نه کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي. او بیا
که دغه پیسې ته چاته نغدي ورکوې ستا خوښه ده، که دوا ور ستا خوښه ده، که کالي ور ستا خوښه ده، که د سکول کتابونه اخلي ستا خوښه ده، که یو چاته مطلب یو د سکول فیس دې ورکوئ ورکه هم ستا خوښه ده، که څه دا مور ته وایي دا سرسایه ده تا دا واخله زما د خوا اختری دی دا اختر مبارک دی. اوس په دې خبر ورکوو بیا و الله توفیق راکړي. الله دې مې هغه جوړ کړي چې موږ چاته شی ورکړو. الید العلیا خیر من ید السفلا، لوړ لاس ورکول والا دا خیر دی تر لاندې لاس اخستلو والا، هغه ورکول والا ډېر ښه دی. الله دې هر چا توفیق ورکړي چې هغه دغسې وکړي. صحیح ده؟ هر چا ته خوند ورکوي چې زما د بچیانو فطرانه زه ورکړم، یا ملا یا غریب یا ورور خوشحاله سي. هر چا ته دې الله توفیق ورکړي. او خواري چې ده هغه بېروزګاري ده. ما نه پر هیڅ چا دومره افسوس ما ته نه درېږي لکه پر بېروزګاري باندې. روزګاره ډېر لوبې مه کوئ. د بېروزګاره سړي پر مخ د خپلو روپۍ حسابونه مه کوئ، ګرسره یې مه کوئ. صحیح ده؟ خاص کیسه په رب که لرې یا یې لرم. الله رب العزت به د هغه زړه یو احوز یاریان به یې ولې پر هغه باندې دا خپله ارامه شپه حرامه یې یو ساتکی بې خوب کوئ ستا په پیسو کې حساب لګوي دا حوالو والا او دا لږ غچه 3 روپۍ دا لږ دا اوس دا ګولډن دی که سلور دی چې خرڅوي دا چې سره کښېني داسې 1.5 سل لکه داسې 2.5 سوه لک مه ګایږه. مسجد ته ملا په حجره کې ناشه ته څه خبرې کوې؟ ستا که ته د 3.5 سوه لکو خبرې کوې نو ستا سرسایه ما ته رامعلومه ده. ستا مشتینوي سره خبر 300 روپۍ دې راخیستې دا زما قبول یې کړه مولوي صاحب قبول یې کړه. ولې خدای مرګ نه راکړي ستا د دې 300 روپۍ مخکې. اوس وس دا مه کوئ. د مریض پر مخ به بیا د خپل صحت ډېرې کیسې نه کوې. صحیح ده؟ او د یتیم پر مخ به بیا خپل کښنۍ په غېږ کې نه کښېنوې. صحیح ده؟ دا خبرې زده کوي. او د چا دې مړه ده د خپلې مور کیسې به نه کوې زما مور ژوندۍ ده داسې پر لاس مچه کړه پلانی. د چا بابا مړ دی ته ورله د خپل بابا کیسې کوي ژوندۍ ورالم داسې پلانی دا مه کوه. د هر ځای خپلې خبرې دي. صحیح ده؟ د هر ځای لکه ماله چې یو قرضدار راشي بیا زه ورته وایم ستا جنازه نه صحیح کېږي. صحیح ده؟ زما دپاره دا پکار زه ورته ووایم چې کوم چا پر تا قرضه باندې ده ستا تر وس وتلې ده اوس بلال په لاس کې نسته هغه ته به ووایم چې دا ته یې څو ورځې ورمعاف کړه الله به تا ته اجرونه درکړي. پیغمبر صلی مبارک رالی مسجد لره د 2 کسانو سره په زوره غږ و د یوه پر دا بل روپۍ باندې وې. پیغمبر صلی غږ وکړ ویل خیر خو به یې ول داسې پیسې م پر باندې نه راکوي. هغه بل ته ویل ولې نه ورکوې؟ هغه ویل داسې یا رسول الله لاس مې تنګ دی که نینې خورم د الله رسول الله بل ته څه ټیم ورکړه څه ټیم ورکړه. صحیح شلو؟ څونه غټه خبره ده یاره. الله یې توفیق راکړي. خیر عزیزانو